هغه یو بادشاه د خپل لور واده کو ډیر پریشان خو بادشاه الله والا بادشاه داسې بادشاه نو زمونږ چې کوم بادشاهان دي داسې نو الله والا بادشاه او لورم الله والا وه چې پلار یې دینداره نو اولاد به دینداره محترم زه اکثر وایم او چې پلار یې د ترکو نو بچی به هم د ترکو وی فکر وسره پیدا شه خو دا بادشاه داسو چې 5 وخته به جمعات ته نن ته ماته یو وزیر اوخی چې جمعات تر اخلاصي جلسې له ټیم نه قضا کوي جلسه دی ورته اوخوله 2 بجې دی به 15 منټه کم 2 بجې جلسې له دیر او سمرباغ او کالام او کمراټ او اسلام آباد او پېښور دې ځایونو ته منډې وایي خو زما رب دپاره دې جومات ته په ټیم منډه نه شي والی اوښیه ماته یو وزیر چې په سینټ کې یو قومي اسمبلی ممبر او هغه جومات ته مانځلی را دی شته داسې چا لیدلی دی چې د قومي اسمبلی ممبر یو وزیر جومات ته مخکې سب کې ولاړي بادشاه خو بره خبره کوم چې بادشاهانو ته پکې نه ده نو زه بیا ولې اوټ خرڅوم په نالۍ باندې تاسو لږ هوښیار شوی دې خبرې سره که نه ذهن ته څه خبره راله محترم انشاءالله ما څه ویلي چې اوټ کې به څه ګورئ دینداري او د دین خدمات به ګورو ښه څه به ګورو او د دین خدمات به ګورو انشاءالله وی په اول سب کې به ودرېده د دنیا وزیرانو رشتې رالی د لور دپاره خو د انکار وکړه حتی تر دې پورې یو پیری خیال شه یو نوجوان به په مخکې صف کې ولاړو نو دی واپس یو پیره شاته روان شه دا بادشاه عبدالرحمن له تنګ شوی خو نه دی واپس شاته روان شه چې روان شه چې وی کتل عمدا سړی دی په یو ځنګل باندې ورننوته څه دړې کړې وه هغې په اوږه کړې و را روان دی په بازار کې خرڅولي او روجې م وه څه وه روجې م محترم دې ته ډېر ترېنه متاثره شه په سبا له بیا چې صف کې اعلان دی که نو بیا ورته وي ای نوجوانه یو خبره درته کومه وایي څه خبره کې وایي تا ته پته چې زه بادشاه امیر المؤمنین وایي او حضرت پته ده راته نو زه خو تا سره صف کې ولاړ یم تا خو ما سره چېرته سلام هم نه دی کړی نو دا نوجوان ورته څه وایي نو که سلام د سره کوم ستا اړه کې به تصور راشي چې راغلی د خدای درته یو ملاقاتونه د بادشاهانو سره کوي نو خدای به رانه خفه نه شي ایمان و محترم وایي نورم متاثره شوم ما وی خدای داسې چې بادشاهي وخت ورسره په سب کې ولاړ دی او دی ورسره لږ غوندې که مالداره راغی اول خو ما چې پټکې ولته حاجي صاحب مخکې راشه جي که نه دا زه ورته وایم زمونږ ایمان نشته محترمو که نه زه ورته یاره چې مخکې راشه جي که نه دا زه وایم محترمو زما ایمان قوي نه دی که نه وایي بادشاه نور متاثره شو بادشاه ورته وی یو خبره نه کومه وایي حضرت څه خبره کې دی روانو د جومات نه بار ووتې وي حضرت زما د مزدورۍ ټایم دی ته خو بادشاه تا سره مال دی خو زه مزدور کار یم زه مزدور کار یم د مزدورۍ ټایم دی زه مزدورۍ له دی روان شه بادشاه مو پسې شاته روان دی وایي هلکه خبره خو وره که نه حضرت ستا خبره به مې اورېدلې خو زه مزدور کار یم او روژه مې ده ځکه لرګي خرڅ نه کړم ماښام به روژه په څه باندې ماتوم حتی تر دې پورې بادشاه شاته او نوجوان مخکې تر دې پورې چې ویني و د مټ نه وایي یو خبره کوم ضروري خبره کوم حضرت وایه څه خبره کې خوښه دې نه ده چې د خپلې لور نکاح تا سره وکړم وایي چې دی وی حیران شه او موسکی شه او بادشاه ته به پسې ټوکې کوي ته ما پسې خنداګانې کوې زه ستا د خندا یم اوس زه غریب یم خو ما پسې خنداګانې کوې زه ستا رعایه یم نو ته به ما پسې خنداګانې کوې بادشاه ورته د خدای په ذات مې د قسم چې نکاح کوم او که د نکاح ونه کړه نو زنداني کوم دی قید کوم دی وایي صحیح د بادشاه نو زه خو یو غریب او مزدورکار سړی او ستا لور شهزادګۍ د ما سره به زندګي څنګه تېرې بادشاه ورته زما لورم عام لور نه ده هغه الله والا جینۍ ده الله والا ښځه ده حتی تر دې پورې نکاح ته راضي شو نکاح وشوه محترمو رخصتي د جینۍ وشوه چې کور ته راغې نو په ځنګل کې یو جومپړی جوړه کړې ده او د لرګونه ګیر چاپېره ځان له کوټه جوړه کړې ده دا جینۍ چې را دننه شو عجیبه غوندې منظر د بادشاهۍ د تخت او د محل نه شهزادګۍ راله د ځنګل یوې جومپړۍ ته کېناسته چې ویې کتل یوه پیاله د خاورې پرتې ده او شوروا پکې پرتې ده د پاسه په یو دومره سړه نیمه ټوکړه پرته ده دا ښځه ورته وي دا څه دي وایي زما روژه ده که نه او دا مې ځان له سار مې یوه روټۍ مې ګټلې ده او سار مې پرې روژه کړې ده مانه روژه مې پرې نیولې ده او ماښام به په دې باندې روژه ماتوم ښځه ورته وایي ما له طلاق په کار د زندګي نه تېرومه توجه شته ستاسو دا کس ډېر خفه شو وګوره نکاح به م نه کوله نو زما به بېعزتي نه کېده اوس ته ما ولیدې زړه مې د سره ولګېده د پلار د نکاح وکړه ما ستا پلار ته مخکې نه ویلي ما بادشاه ته مخکې نه ویلي چې زندګي نه شي تېرولی بادشاه ته یې مخکې نه ویلي نو دا ښځه ورته څه وایي وایي اخو ځان نه خبره ده خو طلاق راکوه حتی تر دې پورې
و دې ورته ډېر په مینتونه شي چې طلاق ولې غواړې ولې نو دا ښځه ورته وایي طلاق په دې نه غواړم چې ته غریب یې طلاق په یو خبره غواړم ما خو د خپل پلار نه ستا د بزرګۍ او د الله د بروسې ډېرې قیسې اورېدلې وې نن مې یو عجیبه غوندې منظر ولیده تا چې سار ټوکړه خوړلې ده نو دا ټوکړه به دې ټوله خوړلې وه کوم الله چې صبحي ورکولو واله دی نو ولې دا خدای ماښام چېرته تښتي ماښام دا خدای ورکوي نه نو تا ماښام له ټوکړه پرېښېده پته ولګېده په الله بروسه نشته ما له طلاق پکار دی وی حیران شوم قسم دې لاړم ما وی دا ټوکړه صدقه کومه ټوکړه مې د الله په نام باندې صدقه کړه ښځې صدقه خو مې وکړه ستا دغه سره مې ایمان نورم قوي شو په الله بروسه نورم قوي شوه حتی تر دې پورې د بادشاه له چا تحفه راوړې وه چېرې جي څه تحفه ده بادشاه ورته زه دا تحفه نشم قبلولی لږ شه زما دغلته یو زوم دی او په یو ځنګل کې پروت دی دا تحفه هغه له یو څه چې بادشاه رالیږلې ده تحفه چې راله ماښامي له هغه یو خوانچه وغټه چې کلو یې کړه نو ښځې ته یې کتل او د الله شان ته یې کتل چې خدای یې ټوکړه مې ورکړه نو د ماښام د خوانچې انتظام وکړه شو سره سبحان الله نو ما وی د الله نه بروسه ختمه شو نو الله خفه دی محترمو الله خفه دی نن دې زموږ عالم وګوره محترمو چې د الله د خپلې خوشحالۍ او د نفس د خوشحالۍ دپاره زه څه نه کوم د یو انسان چې ماته په دنیا کې څه غوندې دغه دی لږ غوندې مقصد دی د هغه د خوشحالۍ دپاره زه څه نه کوم په دنیا کې لیکن د الله ذات چې الله و چې دا تمام دنیا ما ستا د خوشحالۍ دپاره پیدا کړې ده نو ته ما ولې خفه کوې محترم نن وګوره چې الله څومره خفه دی محترمو نن وګوره زموږ عالم څنګه دی معیشت هم تنګ دی کاروبارونه نشته وګوره کاروبارونه برباد دي محترم سلام